أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس 41، 42، 43 اور 44 نمبر آیتونو مطالعہ نن انشاءاللہ کوو. فرمایي چې وَإِن كَذَّبُوكَ د دومره ټول دلیلونه چې مخکې راغللو، ټولې خبرې چې مخې ته کېشلې او د هغې دی سره څه خاص تردید هم نشته او څه خاص دلیل هم نشته. کومه عقیده چې دی جوړه کړي د هغې څه ثبوت دی سره نشته، څه تاریخي شواهد دی سره نشته، سوای د دې نه چې بس پلار نیکۍ و طریقه د هغه موږ اختیار کړې ده. او د دې ټولو خبرې باوجود اے نبی صلی الله علیه وسلم وَإِن كَذَّبُوكَ دی بیا هم تا درویغزونه ګڼي فقل نو به دی ته وایي لی عملي چې د ما عمل چې دا هغه ما دپاره ده، ولکم عملکم تاسو چې کوم عمل دغه تاسو په غاړې ده. یعنی مقصد د زه خپل عمل کوم، ما چې کومه ذمه داري ده هغه زه خپله ادا کوم، او چې تاسو کوم عمل کوئ هغه تاسو د غاړې هار ده. انتم بریء مما اعملو تاسو بری یې د هغه عمل نه چې زه کوم کوم. مقصد دا ده چې که چیرې زه تاسو ته درویغ یا د قرآن ما خپل طرف نه تاسو مخې ته راوړی ده، یا زه د الله نبی نه یم تاسو ته زه یم چې یا زه د الله نبی یم، یا زه تاسو ته کومې دعوت پیغام ما تاسو ته راوړی هغه درویغ وي، ما خپل طرف نه وي، نو تاسو د دې نه بری یئ، ځکه چې دا خو ما عمل ده، به زه یې کوم، زه یې ذمه دار یم. وانا بریء مما تعملون، ها دغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ د هغې نه زه بری یم، یعنی د هغې ذمه دار نه یم. ما چې کومه ذمه داري وه هغه دا ده چې زه تاسو ته د الله پیغام د الله خبره راورسوم او ما راورسوله، زه بری شم، بس ما غاړه خلاصه شه. اوس چې تاسو کوم عمل کوئ د هغې ذمه دار هم تاسو یئ. ومنهم من یستمعون الیک، اوس الله تعالی یئ چې نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب ده چې دو کې ځینې کسان داسې ضرور شته چې هغوی د تا خبره اوري، هغوی د تا خبره اوري. موږ پرون غالبا یو درس کې خبره تېره شوي چې دو کې ځینې خلک دي چې به ایمان راړي، هغه همدغه خلک دي چې ځینې خلک دي چې تا خبره اوري و هغې باندې غور و فکر کوي، توجه سره اوري، هغې باندې فکر کوي، باندې سوچ کوي، هغې ناپ تول کوي، هغه ګوري. یعنی دا هغه خلک دي چې بیا بعد کې دو ایمان قبول کو. افانت تسمع ثم ولو كانوا لا يقنون، آیا ته هغو خلکو ته اورول غواړې، هغو خلکو ته چې هغه بهرې دي، کڼه دي، یعنی هغه کڼه دي، ولو كانوا يعقلون، هغه زره عقل نه اوري. اوس دې دا مطلب نه شو چې کڼه وو، کڼه نه وو، هغو غږونه وو، خو د اورېدنو دوې خبرې دي. یو قسم اوریدن هغه وي چې هغه خلک یوه خبره واوري، خو هغه خبره به صرف واوري، هغې ته څه توجه نه ورکوي، نه هغې باندې څه عمل کوي، نه په هغې باندې پوهېږي. هغه ده باندې یوه غوږ باندې موږ مثال کوو چې یوه غوږ باندې واوري او په بل غوږ یې وبسي. هغه د هغې مثال قرآن کې ځناورو مثال ورکړی چې دا ځناور چې دي د دوی غوږونه دي، او د ته چې څه خبرې کوي دا ټول دی اوري، خو دغه ځناور باندې د تا د خبرې څه اثر نه کوي، هغې ته دا پته نه لګي چې د خبرو کې څه ویلو موږ ته، یا ما ته یې کومه لار راوښیله، الا یې که ځنه ځناور انسان عادت کړي وي هغه یو بل موضوع ده. مګر دلته مثال دا چې ته دو خلکو ته اورې چې دا کڼه دي،
اچھا یو بل اوریدن یو خدا اوریدن څه د دو مثال قرآن یې چې دا د ځناورو مثال ده دا څنګه ځناور اوري دی اوري خو لکه هغو باندې اثر نه کوي دو باندې اثر نه کوي یو بل اوریدن دا هغه اوریدن دا چې هغه اوري هغه شو اوري هغه پوه شي چې دا حق ده لیکن هغه خپل دماغو کې خپل زړه کې یو تعصب کې نه ولوي یو نسل پرستی کې نه ولي یو قوم پرستی کې نه ولي وي په زړه کې ناسته وي او یو دنیا پرستی کې نه ولي وي خپل مفاد پرستی کې نه ولي وي هغه تمام شیونه دته رکاوټ جوړیږي که چیرې دا خبره دا قبلای کله چې دا خبره دا قبلای دا تمام شیونه هغه ته مخې ته راشي چې بھائی دا خو ما د قوم پرستی خلاف ده دا د ما دنیا پرستی خلاف ده ما دنیا ته نقصان رسوي دی دا دینه خو ما د اقتدار کې چې کوم طاقت ته دې ته نقصان رسي لہذا دته رکاوټ جوړ شي هغه شای هغه حق خبره ده پی پوي چې دا حق ده شی واوري مگر دای څه کوي دته هغه شیونه هغه کم مفاده پرستیو کې چې دا مبتلا ده کم مفادو کې چې دا کم نفس پرستی کې چې دا مبتلا ده هغه شاید ته رکاوټ جوړ وي هغه د وخت اقتدار چې ته کوم د هغه ته رکاوټ جوړ وي هغه د نه پرېږدي هغه حق طرف ته ځکه چې هغه ته دا یایي چې دا حق ته که قبول کو به تا ته د نقصان ده حالانکه حقیقت دا ده چې حق چې قبول کې اته د تمام شیونو کې به یو بل خواند راشي بلکې د کې به بډوتري دي خدا یو بل موضوع ده خو دلته ده اوري خو چې هغه شیونه د رکاوټ جوړوي نو لہذا د مثال هم کړ ده الله د دوړو ته چې دا دواړه کړه دي نو مخکې الله تعالی چې ولو كانوا يعقلون یعنی نه عقل لري یعنی دا هغه خلک دي چې د عقل نه استعمالوي بس دا خپل هغه نفس پرستی خپل انا چې دا هغه شی د رکاوټ جوړه ده په غور کوي د عقل نه کار نه کوي ومنهم من ينظر الیک بیا الله چې دي کې ډیر خلک دي چې هغه تا ګوري تا ګوري تا بچپن کتلای اته ځونی کتلی دا اته اخلاق ګوري تا کردار ګوري اته معاملات ګوري دا ټول شی نو ګوري هغه او شی ګوري مگر افانت تهدي العميه آیا ته او خلکو ته کتن غواړي کتن خلکو ته کتن ورشي چې هغه ډند دي یعنی دلته مغه خبره ده چې د یقین سترګې دي خدای دې نه سوچ په نه کوي ولو كانوا يبصرون کا او الانکه هغه ړند دي یعنی کتنې صلاحیت ورکې نشته او دلته کې د مثال دی هغه نه ده چې رښتیا ړند دي سترګې شته مگر هغه سترګو باندې ګوري ټول شی خو هغې باندې هغه غور فکر نه کوي دلته د قرآن کې بعض ځینو ځایونو کې مثال د ځناور ورکړي چې ځناور هم ګوري که نه خو ځناور کتن صرف دا چې هغه یی چې شین شای ده لهذا زه به خورم اوس دا شین شای دماغ خپل ده یا د چا بل چا پټای ده مگر دای خوري ویل چې دلته خو شین لیدای شي نو لهذا دا صرف د نفس په مطابق چلیږي ځناور چې څنګه ده هغه خپل نفس ضروریات په مطابق کتن کوي هغه ته شین شای چې لیدای شي خو یې چا نقصان کیږي یا یې چا فایده کیږي لہذا هغه کې دا تمیز نشته هغه په دې غور نه کوي چې شین شی وګوري هغه ته ورسي دغسې کې مثال د انسان دا چې دا خو ګوري خو مگر د کتن خپل د مفادو په مطابق کتن ده کوم ځای چې د مفادو ته فایده ده هغه ته د ګهره نظر چي ډېر شی ګوري مگر کم ځکه چې د حق خبره ده هغه ته دی ګوري مگر هغې ته نظر التفات چې اردو کې ورته یعنی توجه ولا نظر نه کوي دا نو دلته الله تعالی یې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې آیا ته دوته ورشئ یعنی دا مغه خبره ده چې دو سترګې بالکل شته خو مگر نه ګوري دی هغې باندې خور نه کوي چې رد دې دا چې موږ کوم ګورو په کار ده چې دې نه څه مطلب واخلو دی نه خلي ان الله لا یظلم الناس شیئا حقیقت دا ده چې الله خلکو سره ذره برابر هم ظلم نه کوي یعنی دا مطلب نه شو چې الله دینا قوت بصارت او قوت سمج قوت شعور چې دغه سلب کړی د خسته د داسې نه ده الله تعالی دیت عرش وکړي ولکن الناس انفسهم یظلمون
بلکې حقیقت دا ده چې خلک ځان سره په خپله ظلم کوي. یعنی دځه کې الله تعالی یې چې ما خو دوی ته سترګې ویر کړي وې، ما خو دوی ته غوږونه ویر کړي وو، ما خو دوی ته زړه ویر کړی و، سترګې مې ویر کړي دي چې هغې سره وګوري او هغې باندې په ښه جانچ وکړي، شی وګوري چې دا څرنګې رنګ ده او څرنګې شای ده او کتنو سره دته پته ولګي چې دا صحیح ده او غلط ده. جانچ کوو که نه موږ یو شی ګورو چې دا صحیح ده، هغه اړو راړو سترګو سره یې ګورو. نو دغسې د انساني کردار هم ته اړوه را اړوه. دغسې د دعوت کم پیغام چې دا د دعوت او د هغې په هغې نه جوړ شوی کم کردار چې د هغه اړوه را اړوه که نه. هغه ګوره چې د دې مقابلې کې د حق کم کردار چې ده د هغه رنګ ډنګ څنګه ده او د باطل رنګ ډنګ څنګه ده، دا خو ته سترګو سره ګوره که نه. مګر تا ته سترګې مو دیر کړي ته ګورې، بیا مو غوږونه دیر کړي هغه مو دې دپاره دیر کړي چې هغې سره ته واورې حقه خبره. او بیا دا دواړه شیونه ته کنیکټ کړې زړه سره، کتن او اورېدن، بیا هغه زړه سره په هغې باندې غور و فکر وکړي. دا درې وړه شیونه ته استعمالوي، خو حقیقت دا ده چې دا درې وړه شیونه ته خپل انا، خپل نفس، خپل مفاد، خپل دنیا او خپل رنګ ډنګ دپاره خو ضرور استعمالوي. او هغې غور و فکر کوي چې کوم شي کې ما ته خوند ده او کوم شي کې مو خوند نشته، کوم شي کې ما فایده ده او کوم شي کې مو فایده نه ده. د هغې کې دا درې وړه قوتونه استعمالوي. سترګو سره یې وګوري، غوږونو سره یې واوري، زړه کې پرې غور وکړي. مګر ته څه کوې چې تا خپل کوې، خو مګر حق او د باطل منځ کې کم تمیز چې ده چونکې هغه ته غور نه کوي، لحاظه هغه تا نه سلب شو ووتو. اوس چې ته څه کوې دا ځان سره ځایتای کوې. نو د انسان په خپله ځان سره ځایتای کوي. الله چې ما خو کار د په مخکې حق راوستن وه او هغه مو کړي ده. همیشه انسان ته د ما خلک رغلی دي او د ما پیغام رسولی ده او آخري پیغمبر مو در واستولو، هغه تمام شیونه واضح کو تاسو مخې ته. قرآن غوندې کتاب مو تاسو ته دیر کو، تاسو لاس کې موجود ده، تاسو په المریو کې موجود ده، تاسو په جمعتونو کې موجود ده. دا بله خبره چې معاشرې کې نه راولئ، معاشرې کې تاسو نه راولئ، نو دا ځان سره تاسو خپله ځایتای کوئ. نو الله یې چې دا خو انسان ځان سره ځایتای کوي. هغه نن ته ژاړې، نن ته پریشان یې، نن ته بې سکونه یې، نن ته ترقي نه کوې، نن ته زوال طرف ته روان یې. هغې وجوهات دا دي چې هغه قرآن نظام چې ده تا ښه ګورې، ښه یې اورې، ښه غور پرې نه کوې او لحاظه هغه تا بند کړی ده. نو ته ظلم خو ته خپل ځان سره کوې. ته ویلې ژاړې، دا خو ته خپل ځان سره ظلم وکړو. ته یو غلط نظام په ځان مسلط کوې او بیا یې چې ما ته به انصاف میلاو شي، ما سره به عدل وشي، ما ته به خوشحالي میلاو شي. سوال نه پیدا کېږي چې میلاو شي. دا د قرآن یو بلکل اټل فیصله ده، نه میلاویږي تا ته څو پورې چې تا دغه شي باندې غور نه کوي. نو دې وجې نه الله تعالی چې ان الله لا یظلم الناس شیئا، حقیقت دا ده چې الله خلکو سره لږ غونې ظلم نه کوي، بلکې ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکې حقیقت دا ده چې خلک ځان سره په خپله ظلم کوي. د نن چې موږ ګرفتار یو، د موږ خپل ځان سره کړی ده. الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملي زندګي انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم ایران ته فتح ورکړي، ایران ته کامیابي ورکړي، امریکا اسرائیل ناکام و نامراد کړي، د هغې منصوبې ناکام و نامراد کړي، اسلام ته فتح ورکړي، اسلام غالبه کړي. رب کریم کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم مسلمانانو ته د اسلام په حق کې اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم مسلمانانو منځ کې کم تفریقات چې دي دا لرې کړي. رب کریم دې سمجھ ورته ورکړي او دوی ته متحد او اتفاق او اتحاد ورته نصیب کړي. رب کریم دنیا بھر کې چې ته مسلمانانو مت تکلیفات ته مدد وکړي، ته تکلیفونه لري کشمیر او فلسطین ته ازادي نصیب کړي، خپل وطنو ته نصیب کړي. رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي، بیروزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار ټولو ته روزګار کې برکت واچوي، بې اولادو ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځي. رب کریم څو قرضدار قرضونه اعلان کړي، چا نور حاجتونه پوره کړي. موږ څومره عزیزان رشتهداران د دنیا نه لاړ دي، ټولو ته مغفرت نصیب کړي، ټولو قبرونه دي نور نه منور کړي، د جنت ته بغچو نه بغچا وګرځي. رب کریم مرګ پر کې موږ ته اطاعت نصیب کړي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیحتونو په مطابق موږ ته زندگی نصیب کړي. رب کریم مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کړي، مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي، قبر د عذاب نه موږ خیرت تکلیفات نه موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه موږ ته وب نصیب کړي، جهنم نه موږ ته پولیس رات پلاری موږ ته موږ مور پلار ته خویندې ورونو ته عزیزانو